د کال سلسله شروع کو دی وخت کې ګورو چې موږ سره په لاین باندې بسو کې او سبا ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب څنګه یې؟ بالکل خیر دی جی. څوک خبر کوي د کم ځای نه؟ مفتی صاحب شپ خبر نه خبرې کوم اعزاز الله. جی رو رسبه ویل غواړي. مفتی صاحب تاسو په علم او په پوهه کې د الله نورم برکت واچي. موږ ډېر زده کړو کړو د ننني پروګرام نه. مفتی صاحب زه خو یو درې سوالونه کوم تاسو نه وایي ارزوي. بالکل وایي جی. جی جی مفتی صاحب یو د معنی یو تاسو کوم عداس کو ذهن کې تاسو راوي دغه کنه عداس څه معنی کوي؟ سنمو عداس دا نوم مال نه راځي چې د دې به څه مطلب وي. ټیک شو مفتی او بل مفتی صاحب د دویمه جنازې باره کې چې تاسو مفتخر علماء په اختلاف دي کنه لکه یو ځکه و انسان وفات شو هغه کې جنازه وشو بیا خپل کلی ته وروړي خپل علاقې ته هلته بیا علماء دویمه جنازه کوي. دې باره کې ته وایي دا دویمه جنازه چې کوي نو په شرط د دې دویمه جنازه روا ده چې کله په اولنۍ جنازه کې وارثان شریک نشي. چې وارثان په لومبۍ جنازه کې شریک شو نو دویمه جنازه د هیڅ چام نه کیږي. ټیک شو دویم مفتی صاحب یو چې کوم نو مولود و ماشومان وفات شي کنه د یو ورځ یا دوه ورځو کنه جي او نوم ولا نوي منتخب شوي نو دوی به بیا لکه د مور پلار یا مور پلار به د ماشومان بیا لکه د قیامت کې څنګه پیژني مفتی صاحب؟ بیا به ورته الله را نږدې کړي چې دا ستا بچی و دی به پیژني یا نه پیژني خو خدای به ورسره پیژنګلو کوي چې دا ستا بچی دی او بېنومه مړ شوی دی. خو عام طور سنت طریقه دا ده چې د کم ماشوم مرګ وشو ماشوم وفات شو نوم یې پلانېږي نو په مړو دی ولا نوم کېږي خو خامخا نوم دی ولا کېږي. ٹھیک شو مفتی صاحب ډېره مننه. مهرباني جي کال کولو. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. خورې څه به ویل غواړئ؟ جی زما زوی بیمار هغه ته دعا کوي چې هغه خدای پاک کړي او وظیفه راکړي هغه ټسټ چې هغه خدای پاک صفا کړي. الله پاک دې صحت ورکړي او حسبنا الله ونعم الوکیل وایي نو ان شاء الله ټیسټونه به الله صفا راولي که بیماری مخکې رستو درود شریف کوي نو وایا درې ځله ته مخکې رستو درود وایي او حسبنا الله 313 ځله وایا او الله نه سوال کوه. ټیک شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. سلام خیر دی جی رو رسوک خبر کوي؟ الیاس خبر کوم کلاړی جی څنګه حال احوال خیریت دی؟ خیر دی شکر دی. مهرباني کامیاب شي. څه به ویل غواړئ؟ پروګرام خو ورسته پروګرام ډېر زبردست دی. صدقې باره کې تاسو راووکړو. بالکل جی بالکل. بعضې نو خلک وایي چې صدقه داسې وشي که نه لکه کور کې څوک نه څه خوړی شي نه کور کې هغه څیز استعمالول شي لکه دا اوبه وباسئ که نه. جی جی. نو مې چې دا څنګه راغږي لکه خلک ډېر خبرې دغه شان کوي. دا ما چې بیان کې کوم د صدقې ذکر وکړو نو دا صدقه کور کې هم خوړل اسکلی شي په ټول شي د دواو کې او ثواب دی ټولو مړو ته مبخي او په خپله دی وخوري په خپلو بچو دی وخوري نو دا جیز دی دی کې څه ممانعت نشته. صحیح دی صحیح. ډېره مننه جي کال کولو. او بیبي ته السلام. زما سلامونه مو ته ډېرو کوالې السلام. ډېره مننه جي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خورې څه به ویل غواړئ؟ جی جلوه خبره کوم د دره د مخیل نه. جی جی. د لپاره دعا پیلو کوم زما بابا ډېر په مشکلاتو کې راوستار ده چې پر سپیشل دعا وکړي. الله برحم وکړي. حسبنا الله ونعم الوکیل تاسو وایي او دعا ورته کوئ خدای به مدد کوي. 313 ځله وایي او صدا ما ته پهلا خپلې واصل ځلې چې تل استغفار لکه مو ولا زمک ته پای باندې چا دعا کړې ده ډېر بابا په مشکلاتو کې ده هغه په جرګې مرکې په ډېرې وخت خو نه ورکوي. الله به مدد وکړي. دا وظیفه کوي نو ټیک ده بس کوي چې کله مسله حل شو نو بیا پرېږدئ ان شاء الله جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب څنګه یې؟ ښه بالکل خیریت دی. الله هم خوشحاله کا. ستاسو دپاره مونږ دعاګو یو. ښه جي. یو تپوس کوم جي. جی جی. یو کس چې بل کس ته و چې تار قسم وي چې پلانکي سره په خیر نه کې ستړي شي به نه کوي نو دا قسم کېږي که نه هغه چې وایي چې نه کوم به نو بیا نه کېږي. چې هغه ووایي چې ستا قسم مې واغېسته نو بیا قسم وشو او چې هغه وایي زه دا قسم نه علمه نو بس بیا نه کېږي.
ٹھیک شو جی او داسې قسم بل ورکول ناجایز دی کې ګناه ده ها جی ها صحیح شو ډیر مننه جی کال کولو السلام علیکم وعلیکم السلام جی خورې څه به ویل غواړئ بالکل خیریت ته بس موږ تاسو موږ له وظیفه راکړې وه جی او زموږ مشکلات شکر دې ختم شوي دي چې تاسو ته کال وکړم الله هم خوشحاله کړي او زما څنګه درغلي وو دغلته که نه ښه جي ښه او زما زوی دی نو هغه مفتي صاحب سره ملاوېږم ښه جي ښه الله پاک دې نیک عمل لوي کړي او جی او جی بس دعاګانې راته کوئ مفتي صاحب انشاءالله دعا ډېر زیات خفه دی ډېر زیات لړه د خفګان وظیفه به هم درته وښیم حس دا سوري لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم شروع کا چې کله د پړو بوج راځي دا وظیفه کوه نو خفګان به دړنه او بوج به دړنه کوزیږي ها بس اوس حالات صحیح دي مونږ دغلته چې ترغلي ما سره هسبنډ هم ښه جي ښه بس شاید تاسو راغلي مې الله پاک د ستاسو په حال نورم رحم وکړي ډېره مننه جي کال کولو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه بالکل خیر دی نورداد وروره په خیر آلی مهرباني بالکل خیریت ته جزاک الله جی الله دې د جمعې په شپه باندې چې کم برکتونه یې هغه دې ټول تعالی درکړي بس امین امین الله دې زکو کله ان شاء الله یاد به السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم سلام بشار حسین داسې आवाज غلی راځي بیمار خو نه بیمار نه مچې خو بس دلته لکات لګیاو جنو ها الله دې مددگار شه څه ویل غواړي او بس پروګرام غوړه ماشاءالله ډېر مزیدار دی زموږ نمبرګری وي جی یاره کومولي ته پروګرام تم زیارت پوزم ترګي وي بس زیارت پوز رېډورل تا وره او بس کومولي ته په خوږه خبره کوو وي بس دا رېډو بند تا وره مهرباني ما وره د الله دې ډېر خوشاله کا زموږ راته دونه د زړه نه ماره لکانو ته ما راځي چې اندو کې چې سړی را پاسه او سټیشن جوړو او پاسه او په لګي مهرباني یار مهرباني خودم رټه ما سره کم زیوي تاسو ډېر مصروف یې بالکل مهرباني نور بشر حسین حالات خدي بالکل جی بس دا وګان راته کوي ان شاء الله د مرګو تم څنګه دا وګان کوي زموږ یو مرګره هم هغه هم لا څه لکتان رقم دا وګان کوي الله دې په خپل رحمو کې پټولو باندې صحیح دی یو موږ دا وګان کوي ان شاء الله جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دی خیر دی خیر دی ورو څو خبرې کوي قاری څه خبرې کوم جی جی جناب مونږ تاسو ته هر کله وایو جزاک الله جی دې عمر زو ولا شپه سره جی جی ولې نه جی ما ته یاد شوه وسید مختصر خیه بالکل خیریت ته تاسو دعا پروګرام جی صدقې باره کې وریدو جی جی او ډېر مزیدار پروګرام او ان شاء الله مونږ ټول ته بس الله پاک ته په عمل کوی توفیق راکړي امين امين بالکل مسلې خوري او خبره ده چې د شفا خلنه معلومه او نه ټیم معلوم دي دغه خبره ده الله دې بس توفیق ورکړي دې خلینو چې کوم موږ ټول د عمل کوی توفیق راکړي امين امين ډېر او دواګانو کې میاست ساتي ولې نه قاری صاحب دار ته وای هغه ماشومان بچیان څنګه دي خدي جی بس لکه دیلونو را په مخ کړی دي پته نه لګي چې ولې به دې پر کې لک پریشانی خاجي ښا تاسو له ماشاءالله تاسو ته ډېر اسانه ده سار ما خام د اخیری دو صورتونه په چوب کوي نو بیا به زیل نه کوي ان شاء الله خاجي ښا او ان شاء الله ٹھیک شو ډېر مهرباني جی کال کولو السلام علیکم وعلیکم السلام مولانا صاحب څنګه بالکل خیر ده خورې څه به ویل غواړئ مولانا صاحب تاسو د خپل وظایف خو زه اوس هم کوم تاسو مال راکړو د کور د پاره د رزق د روزې د پاره نو هغه دا اوس مم د مازیګر مونږ کوم خو ما وی چې مال مونږ د پاره دعاګانې غواړي دعا به غواړو ان شاء الله او الله پاک د تاسو مسائل او مشکلات حل کی دعا به کو ټول برته دعا کړی سید مولانا صاحب ما وی چې تاسو ما ته یا خپل نمبر یا خپل دې راتو خای د خپل خاوند لپاره د
روغنتیا دپاره داسې خور مې د کور یې وړاندې نو زه یم چې د هغې د کور د سمولو دپاره یا ساخ یا تعویض یا څه وظیفه ماله راکولی شي د ښځې خاوند منځ کې چې جنګ جګړه دومره زیاته شي چې خبره ساخته او تعویض ته لاړه شي نو دا بیا ډېره ګرانه شي اړو سمول غواړي نه وظیفې وکړي نو وظیفې به ښي انشاءالله مولانا صاحب په وظیفو باندې زاره نه زه یم چې داسې سخت تعویض دي هغې 3 میاشتې تقریبا شوي دي د واده او خاوند یې نشته او اوس پکې پرسته خبره وته چې طلاق خور مې چې طلاق والو زه ولې نه ورکوم او نه راځي 2 کال یې کېږي چې تللی دی نو زه یم چې د دې دپاره ما له څه وکړې نو خور ستا د خبرو کې د ځمکې اسمان فرق دی ته وایې چې 3 میاشتې مخکې واده شوی دی او 2.5 کاله مخکې مې اوښې تللی دی بار ملک ته نو دا 3 میاشتې مخکې په ټیلیفون واده شوی نه لکه 3 میاشتې چې واده یې وکړو نو د واده نه لکه 3 میاشتې پس او راضي نه اوسه دغه خور ته دی وایي حسبنا الله و نعم الوکیل شروع کا 313 ځله دا وظیفه کوه نو خدای به دې را مسلې حل کړي او دا حالات به راته ټیک شي مهرباني بس الله حافظ السلام علیکم هلو وعلیکم السلام بالکل خیریت تیرو رسو خبر کوي خاجي خا جناب څه ویل غواړي پروګرام نو ورته د ډېر عمر درکه سره موږ او د خپل پروګرام سره د بارکي مهرباني الله پاک دې شفا درکړي ولې نه زموږ ټولو کتونکو ټولو اوریدونکو تاسو ته به دعا کړي خدای پاک دې هر رنځور او هر بیمار له صحت او شفا ورکړي ډېره مهرباني جزاک الله پاک هم خوشاله کا السلام علیکم وعلیکم السلام مولوی صاحب یو بل تاسو کوم جیرو روایا یاره نن سبا دا اوټونه دي نو دا کسان کسول زیرا دی او دی وی چیر موږ به خامخا اوټ ورکې نو اوټ ولا نه ورکې نو د دې بس طریقه کېږي دا څنګه ته چلو خایا چې دوی ته موږ هغه شان طریقه وسره کوو په دنیا کې یو نیک انسان خوښول دا د ایمان حصہ ده نو ته نیک انسان خوښ کا نو که دا بد خلک د نه خفه شو نو یو سلزله د خفه شي ته خدای خوشحاله که خفه کوه ما صحیح شي ډیره مننه جی کال کولو دین او دنیا چینل تاسو په یوټیوب کې عموم کتل شي دین او دنیا چینل تاسو سبسکرایب کې او سره خوا کې بیل آیکن دغه تاسو آل نوټیفیکیشن آن کې نو ان شاء الله تاسو دا بیانات اغم په یوټیوب باندې کتل شي نور چې زما بل ځای کوم بیانات کیږي اغم تاسو کتل شي زموږ پروګرام ټایم بالکل سر ته رسیدلی دی او ټایم موږ سره د ماښام منځه ته نږدې دی نو زه به تاسو نه اجازت اخلم خپل ورور سلیمان شاه لور کې اجازت دلوي الله په امان मजीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।